د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک صحابی دی او دا حدیث مسند احمد کی امام احمد بن حنبل روایت کړی دی عبد الله ابن عمر نا عبد الله ابن عمر فرمای وی چې کله چې د قیامت ورځ شي د قیامت په ورځ باندې با درې قسم خلق داسي چې هغه ته بخوف یرا تکلیف چې د قیامت ورځ ډیر سخت ورځ ده تکلیف والا ده الہ العالمین دې زموږ استاد مومنانو د پاره اسانه کا خدا درې قسم خلق دي عبد الله ابن عمر فرمایي حدیث د مسند احمد دی چې دا به د مشکو د عنبرو عطر په ډیرو باندې ناشتي اټس تکلیف خوف یرا حزن غم مصیبت دا ورتنی د مشکو د عنبرو په ډیرو باندې بناستي درې قسم خلک دي اول نمبر عبد الله ابن عمر فرمای هغه غلام اوس غلامان نشته خو مخکې زمانہ کې هغه غلام چې د الله حقوق یې ادا کړي او د خپل مالک او سید حقوق یې ادا کړي په صحیح طریقه باندې دغه غلام بم پورز د قیامت باندې د مشکو د عنبرو په ډیری باندې ناست دویم نمبر عبد الله ابن عمر فرمای هغه امام پنځ وخت چې کوم پنځ وخت امام دی هغه امام چې هغه خپل قوم رضای یعنی خپل مقتدیان ترنه رضای تر خوشاله منځونه ورته خيسته کا په خيسته आवाज باندې داسې درمیانه ډیر وګدم نه ډیر لندم نه په خپل ټیم باندې چې کوم امام نه خپل قوم مقتدیان خوشاله او رضای عبد الله ابن عمر فرمای قیامت پورز باندې بدا دویم انسان دی چې د مشکو د عنبرو په ډیری باندې بناستي او دریم نمبر په حدیث کې څوک دی دریم نمبر عبد الله ابن عمر فرمای چې کوم یو انسان چې پنځه وخت جمع د پاره او منځ د پاره کوم یو انسان اذان کا نبی علیہ السلام فرمای چې کوم یو انسان پنځه وخت جمع او منځ د پاره اذان اور کوي د الله د رضا د پاره د خلکو رابلل د پاره وی چې دا هغه انسان د دریم نمبر په اغدریو کې چې پورز د قیامت باندې به الله جل جلاله په حکم باندې د مشکو د عنبرو په ډیره باندې ناس سبحان الله اټس خوف اټس یرا اټس تکلیف ورتنی نو دی وجنا اذان نیکی دا سنتی مؤکد دی نو تاسو ته مسلمانانو کې چې هر چاته مکمل وږي یا دا ډیوټي کړای شي دا ډېر بختوره د نیکي والا ډیوټي ده